وروسته د دې لږه کوټه مې وویني چې بیا ته هغه جوړه کړه که نه که بهي ته یې کړي لاس ولا ورکړې ومنه چې جی سلامونه قبول کړئ. دا ټایم په کیمرون هایلینډ کې موجود یم. دا د ملیشیا هغه ښکلی ځای دی چې ټورسټ ورته راځي. خو د ټولو نه غټه خبره زما د ځایګي ماحول د دې ځایګي دا ټول چاپېرچلو انتهایي سکون دی، خاموشي ده. او د بل نه غټه خبره ده چې دلته خلک ټول ذمهداره کوي. دلته هر قسمه سبزي چې کوم ده البته دا جالونه چې لږ دي په دې کې دننه شمله مرچ دی. انتهایي زبردست سیسټم یې ورته کړی. که دې سیټ ته زه خبره وکړم نو دې سیټ ته دلته هم دې ته سیسټم کړی دی او هر قسمه د دې چې کوم اودیات دي دوایي ده هغه یې ورته پرووایډ کړې ده. او دا شمله مرچ ځایګی دی او دې طرف ته هم کرلی دي. نو انتهایي مزه کوي د کلي په شان هغه شان فیل کوو. او موسم هم داسې دی چې لکه سړی وي چې زه په ایلم کې یم یا په کلیل کې یم. د اواز چې راځي دا په مشین لګولی دی او د اوبو دپاره. او دا لاره به تاسو وینئ بلکل د کلي په شان چل دی، ځکه چې کته ښار ملیشا هم تاسو ولیده هغه ځانه که د هغې کم اړخ راټینګوي د ملیشا نو هغه ډیولف دی او لا روان دی. او دې که دې طرف ته وګوري نو دوی په سبزۍ کې انتهایي دي چې دې نه دوی ډېر زیات آمدن دی. ډېر انډونیشن چې کوم دي هلته په روزګار دي. زموږ بهیګان خو دا کار نه کوي ځکه چې ما پکې بهیګان ونه لیدل. زموږ پاکستاني او انډونیشن چې کوم دي بنګالیان چې کوم دي او د هغې نه علاوه چاینیز هغوی دا ټیکې اخیستي دي په لیز باندې د حکومت نه ګورمنټ او دا کارونه پکې کوي. نو دا تاسو ګورئ دا صرف ستاسو سره دې ځایګي دا ښکلاګانې او دا سیسټم در سره شریکوم. دا ګورئ دا کچن دي بره مونږ ترمیره راوړه اوس په ترمیره خورو. دا ټول طریقه کار چې کوم دی ګاډی را روان دی نو مونږ به لږ سایډ ته شو. ګورئ ورته چې دا وکې ګاډی ټول دا ګاډی چې تاسو ولیدل که نه په دې کې د ګني وړو انناس یې پکې اچولي وو. میوه پکې هم ډېره زیاته کېږي او ډېر زبردست سیټ اپ یې ورته جوړ کړی دی. او بس غټه وجه دا ده چې دا خلک د هر ځای نه فایده اخلي. که دې ته دې ځمکو ته وګورئ که نه نو دا څه فلین ایریاز نه دي، نه چېرته داسې زبردست ځمکې، دا خټونه دي، غرونه ټایپ دي. دې ځایګي دا غرونه چې کومي دا خاوره ده خټونه ټایپ دي. نو دا هغوی دا آباد کړي دي او په دې کې چې کوم دی هغه دوی ځان ذمهداره کوي او دا هر څه تیاری. دا چې کوم دی دا لیمن ګراس دی، شین چې ورته وایي. دا پور چې کوم دی که نه دا ګوره دا ګنې دی، یعنې دا ګنې دی. او که دې سیټ ته خبر وکړو په دې کې دننه دي دا شمله مرچ دا سره به تاسو ته ښکاري. دا ټول د دې ځایګي دوی په دې باندې محنت کوي. او ټول نه غټه خبره مې دا خوښه شوه چې لکه مطلب ستا ځانه پکې ځای راکې باسو او تا ځانه پکې کار کوو. نه ته به د حکومت نه د دې فرمیشن اخلي. حکومت له په دې باندې باقاعده ته هغوی له ټیکس ورکوي چې حکومت ته دې هم پیدا ځي. بیا دغه چې کوم دی دغه ستا کرلي دا او بیا ته خرڅوي دا خلکو ته. دا پکې بیا ګوره پودینه ده، د پودینې دا ټول سیسټم دی. او که دې سیټ وګورې دا کورونه دي دې د رومي وایي که نه دا کورونه انتهایي مزه کوي. ډېر زیات ښکلی پرسکونه ماحول یا خاموشي به تاسو ته پته لګي، اندازه به ته لګي. دا ګورې دا پودینه ده او دې طرفونو ته انتهایي ښکلی سیسټم جوړ کړی دی او ډېر انتهایي پرسکونه ماحول دی. او حکومت چې کوم دی هغه دلته انتهایي رولز دوی فالو کوي. د حکومت نه بغیر دوی یو کار نشي کولی. که کوم کار یې وکړو حکومت پسې بالکل راځي او د هغې ته تفوس کوي. نو دا ټول سیسټم دی. دا ترمیرې باغونه دي، دا ترمیرې باغونه دې ځایګي نه ترمیره وړ بیا به یې خورو. ملیشا کې دا سیسټم دی، تازه فرش سبزي چې کومه ده دا فورې چې کوم دي دا بره دا بیا ګوره دا د چای باغات دي. چای چې پکې دوی کرلې ده توره چای او مختلف چای چې کوم دي د هغې بیا ورته فیکټریانې لګولي دي، سیسټم یې کړی. نو دا ملکونه ترقي کوي، دې باندې خلک په روزګار دی. دلته خلکو ته هغه شی میلاوي چې کوم فریش وي. نو صرف مې دا ستاسو سره دی دا روح شیر کوو ځکه چې ښار به تاسو لیدلی دا بالکل کلی دی او ماله هم مزه داسې راکوي. خلک پکې هایکینګ هم وکړي، موږ وګرځېدو او دا کور وګوره که نه څومره په ښکلي ځای کې دی، څومره زبردست ماحول یې جوړ کړی دی او ډېر زیات خوند کوي. دا پورې چې دا هر څه لګېدي دي که نه دا صرف د سیفټۍ دپاره
د سبزی او دوی چې دي نه لکاو رنګ په لکاو رنګو باندې دي نه آمدن کوي دا د حکومت نه دوی لیز اخلي ټیکه اخلي او بیا پکې دا سبزي کري نو دا ماحول دی لارې ته وګوره ډېر زیات مزه به درکوي او دې سایډ ته وګوره هر څه یې کې ورکړي خو که مونږ هم په دې خپلو ځمکو باندې دغسې کار شروع که نه امید ساتمه چې مونږ به انتهایي مخې ته لاړ شو ډېره غټه ترقي به وکړو ډېر زیات زمونږ چې کوم دی هغه به اکانمي ښه شي ځکه چې څه کارونه موږ له به خپله پکار دي زموږ پای خو څه ټکسونه نشته بل څه نشته خپل هغه پرې راوړه وکړه خو دا چاینیز دلته راغلي او دا خلک یې په روزګار کړی دی او یو بهترین سیسټم یې له سیټ خپله جوړ کړی دا ګوري او دې ځایږي نه فلکه او رنګی دی چې کوم دی هغه ګټي او خلک ورسره هم په روزګار دی نو که مونږ داسې شروع کړو خلک به کېږیا دي دننه نو مونږ به هم ترقي وکړو او خلک به راته وایي چې واقعي دوی پرمختګ طرف ته روان دي موسم هم وریځې دي په اسمان کې نو د باران امکان دی باران ویډیوګانې به سره هم شیر کوم دا به ګوره کچ کچ کورونه دي بس خلک ذمهداره کړي امید ساتم په دې ویډیو به تاسو پوه شئ اجازت نه غواړم لوی الله سپارم